السلام علیکم. زه جهانزیب یو ځل بیا ستاسو خدمت کې حاضر یم. نننی ټاپک په زمونږ د امپلای شیټ په ایکسل کې څنګه جوړیږي دې باره کې به دا به ایکسرسایز کوو چې د امپلای سالري شیټ یا کم کارکنان یا کم کسان چې موږ سره یو ارګنایزیشن کې کار کوي نو د هغوی د تنخواه حساب کتاب څنګه شیټ کې ایکسل کې څنګه کیږي هغه یو وړوکی ایکسرسایز وکړو. او بل د دې نه علاوه یو عام خبره دا ده چې دې کې به یو دوه فنکشن موږ یوز کوو چې هغه د عام د ایکسل ټیبل فنکشن او بیا د پایوټ ټیبل فنکشن. نو په دغه ایکسل په ټیبل او پایوټ ټیبل باندې به هم لږ ډېر موږ بحث کوو او کوشش به زما دی چې په دې یو ویډیو کې زه تاسو ته د درې وانه ټاپک کوشش وکړم چې تاسو پوه کړم په دې باندې. نو بسم الله به کوو. دا ما یو ایکسل شیټ جوړ کړی دی چې په دې کې ما د امپلای د سالري حساب کړی دی. بس په دې کې اهم څیزونه ما یو څو ورچولي دي. تاسو د ارګنایزیشن یا د هر ځای خپل حساب کتاب هغه حساب سره به تاسو خپل ایکسل شیټ جوړ کړئ. خو ما مین څیزونه چې کم عام هر ځای کې استعمالیږي نو هغه څیزونه باندې ما بحث کړی یا هغه چې کم هیډینګ دې ما استعمال کړي دي. اهم څیز پکې منت دی، بیا امپلای نوم دی، دې سره نور هم ډیټیل لري امپلای سیوا د شناختی کارت نمبر، موبایل نمبر، پلار نمبر، ایډریس. خو ما شارټ کړی دی ځکه ما چې په دې ویډیو کې په لږ ټایم کې تاسو پوه شئ یا ډېر لینتي کوو به نه، بیا اکثر کسان په دې باندې بور کېږي. نو صرف امپلای نوم مې راغستی دی د هغه ډیزګنیشن. بیا بیسیک سالري به په دې کې اچو چې په د دې بیسیک سالري څه ده او اټینډنس ډیز مطلب دا چې دا په دې میاشت کې څومره ورځې حاضر شوی دی. نو د دې ورځو د حسابه د تنخواه بیا څومره ده. صحیح شو. دا بیسیک سالري مطلب به زموږ د دا سالري پر ډے وباسو او بیا ضرب ورکو او د دې ورځو سره چې څومره ورځې دی حاضر شوی دی او هغه حساب سره به د دې بیسیک سالري د ورځو د حسابه تنخواه جوړه شي. بیا میل دی یا فوډ الاونس هم تاسو ویلی شئ. بیا دا څومره ورځې د حاضري ده د هغه میل الاونس یا میل فوډ الاونس چې کوم وي د هغه د ورځو د حساب وي. نو چې څومره حاضري ده لګولی هغه حساب سره د فوډ الاونس څومره جوړېږي هغه حساب به هم پکې کوو. بیا د او ټي د اوور ټایم شو څومره ګنټې کړو د بیسیک سالري د حسابه د اوور ټایم ریټ په دې اپلای شي او د اوور ټایم اماونټ پې هم راشي. بیا دغه شان سنډے ورک شو، هالیډے ورک شو، نو د دې ټولو د حساب به د ګراس سالري جوړه شي. دا دوه څیزونه بیا د ډیډکشن دي. لکه ما پکې یو سمپل یو بی آی ډیډکشن ورکړی دی چې یار یو بی آی منتلي د ورکر نه څومره ډیډکشن کېږي. نو ما پکې سمپلي دا دي کړی. تاسو په دې کې سیوا کولی هم شئ او دا آپشن ډیلیټ کولی هم شئ. خو ما صرف جسټ لکه ډیډکشن هم کېږي یا هغه ایډوانس اخیستي ډیډکشن نه بعد د بیا نیټ سالري یا ټیک ہوم سالري چې ورته موږ وایو کوم چې مین سالري ده ته به څومره میلاویږي هغه به بیا دلته راوځي. سټارټ په والو فار ایګزامپل دا موږ سره سپروایزر دي. فرض که د دوی سالري زه بیسیک ور واچوم 25,000 روپۍ دغه شان دا به راشي دې ځای پورې. د دوی سالري به فار ایګزامپل 24,000 روپۍ واچوم سرویرز. صحیح شو. کلینر به زه واچوم 21,000 روپۍ فار ایګزامپل د کلینر 21,000 روپۍ د سره کچن بوای به زه واچوم 23,000 روپۍ. بینک کلرک به واچوم 25,000 روپۍ. دغه حساب سره به د دوی تنخواهګارې زه ایډجسټ کړم واچوم څومره تنخواه چې د بیسیک ده هغه ما دلته انټر کړه. راغی اوس دا د بیسیک ته د په دې میاشت کې د اپریل په دې میاشت کې په 2022 کې د اپریل په دې میاشت کې د
بیسیک خو 26 ورځې اټینډنس ځکه چې څلور سنډیز موږ لرکو نو که فار ایگزامپل د 26 ورځې اټینډنس کوي نو زه به ټولو ته 26 ورځې واچوم یو څو کسانو ته به کم کم د 24 ورځې راغلی حاضر شوی دا د 25 داسې حساب سره به یو څو کسانو سره دا وکړم بس د دې د حسابه به زه د دې دغه څنګه راولم تنخواه سالري اماونټ په د بیسیک حساب څنګه راځي دا به زه وکړم از ایکول ټو اوس په دې کې ټیبل فنکشن چې ما تاسو ته وی اول به زه دا فارموله ساده استعمال کړم بیا به تاسو ته وښیم چې د ټیبل فنکشن په ایکسل کې څه فایدې او د هغې سره د فارمولې خاص کر د فنکشن کولو موږ ته څه اساني نو فلحال به زه سمپل دغه استعمال کړم چې زه به از ایکول ټو دا چې موږ سره بیسیک تنخواه ده د ده اټینډنس څومره دی دا به تقسیم کړو په دې ورځو 26 ورځې خو د بیسیک جوړیږي نو فرض که 26 ورځو باندې ما دا تقسیم کړو نو دې نه دا د پر ډے اماونټ راغلی دا پر ډے اماونټ به موږ سمپلی په بریکټ کې کلوز کړو او دې له به ضرب ورکړو دې ورځو کې پوه شوې د دې دا پر ډے اماونټ ما راوباسلو او بیا مې ضرب د اټینډنس دومره ورځې دی راغلی نو ضرب مې ورکړو په هغې کې دا چې ما انټر کړو دا په دې ډبل کلیک کړو نو دا به راوند کړو دا د دې ورځو د حسابه د دوی تنخواه راغله صحیح شو اوس د دومره ورځې حاضري کړې ده نو د ده چې کم پر ډے میل الاونس دی هغه د هغې حساب به ولګو فار ایگزامپل میل الاونس د ده د 100 روپۍ پر ډے نو چې د 26 ورځې حاضري کړې نو د دې حساب به د میل الاونس څومره جوړ شو نو زه به دلته ولیکم چې میل الاونس پر ډے که نه میل الاونس پر ډے د څومره دی نو زه به بعضې نیم کس سیوا کېدی شي بعضې نیم کس کم هم کېدی شي صحیح شو دا به اوس فرض کړه د دې سپروایزر 100 دي دا زه به ټول 100 واچوم تاسو چینجز کولی شي چې چینجز کېږي فارموله کې په خپله چینج راځي دا پر ډے د ده حساب دی نو په دې د زرې د ورځو د حسابه د ده څومره میل الاونس جوړ شو یا فوډ الاونس جوړ شو نو دې اټینډنس ډیز له به موږ ضرب ورکړو په دې کې صحیح شو ډبل کلیک وکړو دا به خپله اپلای شوه دا فارموله اوس او ټي اورز د لیبر د هغې د هر یو ملک کم چې لیبر لا ده د هغې حساب سره د هغه د هغوی او ټي اورز کلکولیشن کېږي خو بیسیکلی دا تقریبا یو شان دي په هر یو ملک کې چې او ټي اورز به څنګه روباسي او ټي اور ریټ چې کوم وي څه حساب وي نو او ټي اورز فرض که ده په دې میاشت کې 20 घंटे کړی ده 10 घंटे کړی د چا 30 घंटे کړی 40 کړی داسې حساب ده د زیرو دی داسې نشته زیرو دی دا 50 داسې انټر وکړو که نه چې د هغې او ټي اماونټ موږ ته راوځي 40 30 35 یا دا دومره به زیرو واچو دا اوس دومره घंटे او ټي اوور ټایم کړی دی او ټي اماونټ په څنګه راوباسو او ټي اماونټ دلته تاسو بل دا هم کولی شئ خو بیا به لینتي شي چې او ټي ریټ څنګه راوځي اول به او ټي ریټ دلته راوباسئ او څنګه راوباسو دا فار ایگزامپل دا بیسیک تنخواه ده دا به تقسیمې 26 26 ولې کړو دې کې دې نه مونږ هغه لکه 30 ورځې مونږ حسابو څلور ورځې به مونږ ترې ډیډکټ کړو نو 26 ورځې دا حاضري کوي نو 26 ورځو تنخواه ده خو فرض که په 30 حسابوي یا د ستاسو د ارګنایزیشن رول په 30 نو دلته بیا 30 لګوئ خو زه فلحال په 26 د حسابه نو دا پر ډے د هغه تنخواه شوه صحیح شو اوس پر ډے کې 8 घंटे ډیوټي نو زه به مزید یو ډیوایډ کړم په 8 باندې دا پر هاور د هغه ریټ راووتو دې ځای پورې پوه شوئ اوس په د پر هاور ریټ چې د ده راووتو نو د لیبر د قانون د حسابه
چې دی اوور ټایم کوي نو ډبل ضرب دو حساب سره د اوور ټایم به لکه ډبل اوور ټایم به مطلب پر آور ده 120 روپۍ وروته نو موږ به دا به ضرب دو کوو نو اوور ټایم ریټ په دې راوځي دا ما ضرب دو کو نو 240 روپۍ پر هاور د ریټ راغلی د دې پورې فارمولا به تاسو پوه شوي هم دغه فارمولا به زه بریکټو کې کلوز کړم دا د ریټ دی لیټر کوم د ریټ دی او دې له به ضرب ورکړم دې ګنټو کې دا ده اوټي دا به راوند کړو چې ډبل کلیک کړم دا اوټي اماونټ راووتو ښه اوس په دا نورې فارمولې به زه دا خو سمپل د ایکسل شیټ دی دا ټیبل د ایکسل ټیبل فنکشن په دې کې موږ نه استعمال کړی ایکسل ټیبل فنکشن چې زه استعمالوم زه به دا ټول دی کې دا بره هیډینګ به نه سلیکټ کوم خو دا به داسې سلیکټ کړم او چې کوم ځای پورې زما ټیبل وي نو زما شیټ یا ټیبل وي نو هغې پورې به دا سلیکشن وکړم او دلته به سمپل دی راشم انسرټ وکړم دې کې 3 آپشن دي موږ فلحال دا ټیبل استعمالوو په دې ټیبل نه بعد به بیا د سمرۍ دپاره پایوټ ټیبل یا دا دواړه یو شان فنکشن استعمال لږ مختلف دی خو یا ریکمنډډ پایوټ ټیبل زیاده پایوټ ټیبل به استعمالوو فلحال زه په دې دا ما کلیک کړو نو دا ماته وایي ایکسل ماته وایي چې دا سلیکشن چې کم دی ته په دې حساب سره ټیبل جوړی او په دې کې به هیډر وي نو هیډر جي بالکل چې دا زه انسلیکټ کړم نو بیا به دا هیډر نه راځي په ټیبل کې نو دا او چې دا ما چیک کړی دی یا سلیکټ کړی دی نو دا به ایز ا هیډر حساب کې چې دا اوکې کړم دا به ایز ا هیډر حساب کې او په دې به داسې فلټر ټایپ بټن یې مو لګي چې دا زه کلیک کړم دا وګوره دا هیډر دوی واغست او دا اوس ټیبل ته کنورټ شو دا کلکولیشن په خپله ټیبل ته کنورټ شو دا فارمولې خو ما مخکې نه لګولې وې خو بس چې زه نورې فارمولې لګوم نو د هغې فایده هم درته وایم چېرې د دې استعمال ولې ضرور اوس دا ټیبل ډیزاینینګ چې د ټیبل کې زه لګیا یم دا د دې ډیزاین دي مختلف ډیزاین هم ورکولی شي چې څنګه ډیزاین ستاسو خوښ یې هغې حساب سره به د ټیبل دا ډیزاین بدلېږي یو خو پکې دا خصوصیت شو چې ایکسل کې موږ دا ټیبل د څه وجې استعمالوو په دې کې کار ډېر اسان شي زه به سمپل یو ډیزاین خوښ کړم چې مخکې کار به بیا وکړو زه فار ایگزامپل کلرفول ډیزاینز هم پکې دي خو چې تاسو څنګه خوښ یې هغې حساب سره به یو ټیبل سلیکټ کړئ زه فار ایگزامپل دا خوښوم دې حساب سره به زه دا هم بلو کړم چې یاره ښکلی ښکاره شي صحیح شو دا اوس مخکې فارموله به د سنډې اوس د دې ایډجسټمنټ به وکړو دا لکه چې دا سیټ شي دې خو تاسو ته پتې دا رب ټیکس ما آن کړي دا میډل ته ما راوستي دا دوه دا ځکه سیټ کېږي داسې دام دا ټول ما ایډجسټمنټ وکړم چې لکه ویزیبل شي یو پیج باندې مخامخ یو سکرین باندې راشي ښه اوس لکه دا پرس که دا لکلي یا دا ایکسل دا شیټ چې څنګه وي بای ډیفالټ چې کوم په دې کې لکلي دا زه ختمول غواړم زه به ویو ته لاړ شم او دا ګریډ لاینز چې کوم دي دا به زه ختم کړم دا د دې ویو به صرف د دې ټیبل د حسابه راشي نور به دا خالي ښه دا سیټینګ به وکړو دا به لږ نور سیټ کړو او دا به هم سیټ کړو د ټیبل یو پیدا خو تاسو دا ولیده چې دا کلرفول راځي ډېر مزیدار راځي او د دې بله پیدا هم درته وایم
فایدې خو ډېرې دي، خو ما چې کم شیټ شروع کړی نو دې کې به ورسره د دې استعمال او فایدې هم وایو. ښه، اوس په دې کې چې فرض که زه اوس ټیبل دا فایده ده چې زه اوس په دې کې سنډې ورکینګ راوباسم. ځکه دا سنډې ورک خو فرض که د یو ورځ کار کړی، د 2 سنډیز کار کړی دی، د 2 سنډې کار کړی دی، نورو فار ایگزامپل نه دی کړی، یا یو څو کسانو پکې کړی دی. صحیح شو. ښه، اوس سنډې ورک اماونټ یا د هغې چې کوم پیسې راوځي څنګه راوځي، نو دا د هر ځای لیبر لا حساب سره دلته چې نن سبا کوم لیبر لا چلیږي، نو سنډې مونږه د عام ورځ 1.25 حسابو. 1.25 حسابولو لپاره مونږ اول بیسک دغه ته لاړ شو. تاسو ګورئ جی بره ما بیسک ته راغلم، دا هیډینګ دی اټومیټیک واغستو. دا د ټیبل خصوصیت دی. دې کې چې تاسو کار کوئ یا دې کې څه فنکشن یا فارمولې استعمالوئ، نو هغه به تاسو ته دلته ښایي چې یاره ته د کم کالم سره یا د کم دغه سره ته دا فارموله یوز کوې او کم ځای کې ته لګیې. نو زه بیسک سالري ته لاړم او دا ما هغه حساب وکړو، په 26 مې تقسیم کړو او بیا مې په 26 مې تقسیم کړو. صحیح شو. نو دا دې غره دا په خپل اټومیټیک راشي. د ټیبل دا اوس دا لاندې چې کوم دی یا ډبل کلیک په دلته مونږ کوو، هغه په خپله اپلای کېږي. ټیبل دا دویم خصوصیت دی. یو خو دا چې کلر پورې، دویم دا چې دا اټومیټیک، دریم دا چې دې کې مونږ ته دا هیډینګ ښایي چې کوم ځای کې کار کوي. اوس پر ډے د دې ریټ راووتو، خو سنډې ریټ چې کوم دی هغه پر ډے 1.25 دی. بیا به ضرب ورکړو 1.25 کې، او ستاسو هلته حساب لکه پر ډے ضربېدو وي، نو دلته به بیا د هغې ریټ ضربېدو ورکوي. چې دا زه کلیک کړم، فارموله په خپله اپلای شوه په ټول. دا یې راواغسته، دې حساب سره پر سنډې ریټ یې راوباسلو. وایي دا د سنډې ریټ راووتو. سنډې ورک ورځ چې کوم دا په هغې چې څوک کار وکړي، نو د دې بیسک تنخوا د حسابه د هغې ریټ راووتو. دا به اوس مونږ بریکټ کې کلوز کړو، دا ریټ د دې راووتو او سمپلي ضرب به ورکړو چې څونه سنډې دا کار کړی. دا ورسره لینک کړو. نو اوس تاسو دلته ښیم چې تاسو ګورئ دلته، نو ټیبل نه مخکې دا آپشن په دې کې نه راته، خو چې دا ټیبل ما اپلای کړو، نو دلته ما ته وایي چې لکه دلته زه فارموله ګورم، نو ما ته به وایي چې یاره بیسک سالري په 26 ورځو باندې ډیوایډ کړی دی او بیا 1.25 ریټ ورکړی دی. نو فرض که ستاسو ځای کې سنډې په ډبل ورځو حسابېږي په دې اړه، نو دا به 2 کوئ او کلیک پکې، نو ګوره ټول فارموله په خپله دغه شوه. فلحال یې زه په 2 باندې پرېږدم. که 1.25 وي، نو دلته به صرف چینجز وکړئ 1.25. د دې حساب سره به ټول چینجز وشي. اوس بیا وایي چې ضرب ورکړو او څومره ورځې دا کار کړی، دا هیډینګ کې دلته راواغستو. دا د دې د ټیبل دا خصوصیت دي. اوس هالیډې ورک، هالیډې د څومره ورځې هالیډې ورک هغې ته وایي چې لکه یو فیسټیول هالیډې راشي، فرض که یو نیشنل هالیډې راشي، د سنډې نه علاوه چې کوم د یو ملک په کلنډر کې هالیډیز کې راځي، هغه ورځ باندې کو ده فرض که کار کړی، نو هغه څونه ورځې دي. نو هغه خو زیات تر ډېر کم راځي، خو بیا هم فار ایگزامپل د یو ورځ کار کړی دی، دا یو ورځ کار کړی، دا یو ورځ نور نه دي کړي. نو اوس هالیډې ورک خو د کار وکړو ډیز کې، ورک نمبر که نه، ورک ډیز، دلته ډیز هم تاسو لیکلی شئ چې څومره هالیډې ورک ډیز که نه، څو ورځې کار یې کړی، یو څو کسانو پکې ور واچو د کار وکړی. اوس د هالیډې ورک ریټ پر وباسو. دلته هغه څنګه وباسو، هغه څنګه چې دلته مونږ حساب د 1.25 باندې کړی، ضرب ورکو پر ډے بیسک سالري ده، نو هغه حساب سره دلته نن سبا قانون دی چې 3 کې به ضرب ورکوئ، پاکستان کې چې کوم قانون دی، یا ستاسو چې کوم ارګنایزیشن کې سم رولز دي، کوم ارګنایزیشن یا کمپنۍ کې کار کوئ، د هغې حساب سره به دلته د دې هغه ریټ بدل کړي. نو سیم فنکشن دی.
زه به اول لاړ شم بیسک تنخواه ته به لاړ شم به تقسیم کړم په 26 کو په 30 په حساب کوي نو په 30 تقسیم کوي او بیا به چې کلیک کم پر ډے راووتو پر ډے به بیا ضرب ورکو 3 کې دا 3 د دې ریټ دی د هالیډے ورک ریټ دا سنډے ورک 2 دی یا 1.25 3 دی چې دا جو کلیک کم دا پر ډے راشي لکه په 1 باندې دا راشي اوس دا بریکټ کې کلوز کو دا جو سمپل ځکه کوم چې زم چې په ساده طریقه تاسو پوه شئ سټپ بای سټپ پوه شئ دې کې د بازار ورکو په دې حساب سره دا اکسل سره لینک شو دا کم چې 0 دی او په خپل 0 راشي اتوماتیک پر راشي اوس کو دا راوند اپ کوی نو هم ټیک ده تاسو راوند کولای هم شئ ها اوس ګراس سره دا ټول اماونټ چې کم دی دا د ورکینګ ډے نه علاوه دا به جمع کړو دا ګراس سالري به راشي دې نه علاوه کو نور څه علاوه څه یا بل څه شوز الاونس یا ټریول الاونس یا ټي ای ډي او هم تاسو بس دا دوه کالم به اډ کوئ لکه داسې انسرټ کوئ او روان به یې په دلته به هیډینګ بدلوئ صرف او مخکې به په یو دا ټیبل به خپله کار کوي ها زه اوس ګراس سالري دا به زه از ایکول ټو کم دا به هالیډیز به راولم بیا به سنډے اماونټ راولم بیا به او ټي اماونټ راولم میل الاونس به راولم او بیسک چې ورځو په کم حاضرۍ د حسابه د ورځې جوړېږي به راولم دا وګورئ چې د در بیسک سالري ګراس سالري چې ورته موږ وایو جوړ شو او چې د دې فارموله ګورم نو موږ ته دلته د ټیبل د برکته چې ټیبل حساب کې موږ کار کوو نو دا ماته وایي چې لکه هالیډے ورک شو پکې بیا سنډے ورک شو بیا د او ټي اماونټ شو بیا د میل الاونس شو د مین کمه بیسک سالري جوړېږي هغه ټول جمع شو ګراس تنخواه ګراس سالري جوړه شو ګراس سالري چې دا جوړه شو دا باسي هایلایټ کو چې پته لګي چې را دې کې د فارمولا ګراس سالري چې موږ جوړه کړه دې نه پس کا ډیډکشن یا د ایڈوانس اغستی یا د دنه سره نور سره ډیډکشن کیږي یا جی بي پن ډیډکشن ما صرف یو بی ډیډکشن سمپل کې خو او کو ایڈوانس اغستی نو او دلته بیا لیکو فار ایگزامپل یو بی د دنه 100 روپے یا 200 روپے کټ کیږي او دا ټول نه کټ کیږي نو دا به ډبل کلیک کو ټول نه او ایڈوانس دا فار ایگزامپل 1000 اغستی دا 0 اغستی دا 500 روپے اغستی دا 1500 اغستی دا 2000 اغستی د نور اړه اغستی نه دی فار ایگزامپل نو سپوس دا دوانه جمع کم او دینه منفي کم دغه شان کو نور مینو دلته به تاسو کالم انسرټ کوئ او هیډینګ بور کوئ هغه حساب سره به دا اماونټ لیکئ نو ډیډکشن کې به دا ټول جمع کیږي اول به ډیډکشن جمع اول به دا راولو ګراس سالري بیا به کو ماینس او بریکټ په شروع کو یو بیا ډیډکشن بشي او پلس دا ایڈوانس چې هغه موږ سره فلحال دا دی او انټر وکړو دا چې کم شو دا زمونږه ټیک هوم سالري شو دا به لکه دا سالري به هغه اخلي ته به میلاویږي دا سالري نو دې باندې چې کلیک کوم دا ماته وایي چې د ګراس سالري نه موږ ماینس کړو یو بیا ډیډکشن یا ایډوانس ټیکن چې کوم اخیسته شوي دي ډیډکشن شو نو دا خو چې موږ سیو کړو دا یو ایکسرسایز وشو او دې حساب سره موږ ته پته ولګی چې یو امپلای سالري شیټ په ایکسل کې څنګه جوړیږي هغه ما په ساده عام ایکسل شیټ کې جوړ کړو بیا مې هغه ټیبل ته کنورټ کړو نو دا ټیبل یو بل پیدم درته ښیم فار ایگزامپل دا اوس زه لګیا یم او دلته بل رو کې کار کوم دا ټیبل باید صرف لاندې راکوشي دا اوس پر 23 نمبر رو کې ما کار کوم خو 24 نمبر رو یا دا 25 اوس په دې ټیبل یې څه نه ده خو که فرض که زه راکوشم په دې ټایپینګ کې دا 22 یا 23 ولیکم او په خپله چې انټر ووهم نو په خپله ټیبل کې ځم شو او فارمولې چې کوم ما لګولي دي هغه خپله لاندې راکوش وي صحیح شو په خپله لاندې راکوش وي او کلکولیشن یې په خپله وکړو نو دا ټیبل ډېر زیات ښه فیچر دی چې دې د وجې موږ سره د ډیټا انټري ډېر زیات اساني موږ ته پیدا شي ښه دا خو ایکسل شیټ شو
امپلای شیټ جوړ شو. لکه په دې کې موږ امپلای شیټ جوړ کو او په دې ایکسل ټیبل څنګه جوړیږي په دې باره کې موږ بحث وکړو. اوس د دې ایکسل ټیبل نه پایوټ ټیبل څنګه جوړیږي. پایوټ ټیبل خصوصیت دا دی لکه دا اوس یو شیټ دی، دا خو لین ما یو شارټ جوړ کو خو دا خو لین دي لکه ډېر امپلایز نو بیا به پوره شیټ جوړیږي. دا پر اساس دلته لا کما ها دا برا دا کالم ما لا کړی دلته دې پریز کړی ما یو قسم لا پریز پینز مې کو نو دا اوس زه که کار کوم نو دا بره چې دوه روز دی دا لاک شو پریز شو په خپل ځای دې سره اساني راځي. ښه اوس د دې سمري ماله پکار ده. نو سمري دوه قسمه کېدای شي. ساده اکسل موږ یوز کوو نو بیا فار ایگزامپل ما ته ووایي چې یاره څونه کسان دي یا سرویر ور څومره دي، کلینر څومره دي، ارګنایزیشن کې کچن بوای پکې څومره دي، بینک کلرک څومره دي، د هغوی څومره تنخواه ده، څو ورځې راغلي. نو زه به یا کاونټ کوم دا ټول په اکسل کې، یا به ون بای ون مینول جمع کوم، یا به فارمولې لګوم. دلته به یو بل سمري شیټ جوړوم فار ایگزامپل چې یاره ما ته اسانه شي یا د لکه د اپریل د منت حساب سره یو سمري ما ته جوړه شي د اپریل د منت څونه تنخواه جوړه شوه هغه په څه بیس جوړه شوه، یا بل یا انوایس موږ جوړو نو هغې کې خو ټول نومونه موږ نشو لیکلی، هغه به د دې هیډ د حسابه یا د ډیزګنیشن د حسابه د هغوی ټوټل اماونټ راځي. یا خو به دلته زه راځم ایکول ټو کاونټ ایپ په لګوم یا به سم ایپ لګوم. صحیح شو. دا به په دې مختلف فارمولې به استعمالوم او بیا به د دې سمري جوړوم. یا چې زه په پایوټ ټیبل پوهیږم یا ټیبل فنکشن پوهیږم نو دا ډېر ودین سیکنډ کې یا ودین منټ کې زه دا د دې سمري جوړه کړم. او پایوټ ټیبل دا عام ټیبل چې اوس دا جوړ دی ایکسل عام شیټ کې چې کومي پایوټ ټیبل کې ډیفرنس دا دی چې دا پایوټ ټیبل فلیکسیبل دی او دا فلیکسیبل نه دی. کې فیچر سمري جوړول هر یو کې ډېر اساني، هغې کې بار بار یو څیز فارمولې لګولو ډېر زیات حاجت نه وي. هغې کې نور فیچر ډېر هم دی، د هغې ډیزایننګ ډېر ښکلی راځي. هغه فلیکسیبل نه وي، فلیکسیبل دی هغه سوري، او دا فلیکسیبل نه وي. لکه په دې کې زه دا هیډنګ چینج کوم دا روز ته راولم او دا بله نمونه کالم ته راولم نو دا به څومره ګرانه شي، چینج کېږي خو ټایم اخلي. نو اوس چې فرض کړه زه به بس چې ما ټیبل جوړ کړی نو زه به ډایرکټ هر ځای کې چې ما کلیک کړی زه به چې انسرټ ته لاړ شم نو پایوټ ټیبل ته تللی شم. خو په فرض کړه دا عام سیمپل داسې ایکسل شیټ وي نو زه به بیا هغه سلیکټ کوم، هله به بیا زه پایوټ ټیبل استعمالوم. خو فلحال ما دا ټیبل جوړ کړی دی نو په دې کې دوه آپشن دي، یو دا پایوټ ټیبل دی او یو دا دی. دې کې ریکمنډیشن ایکسل په خپله تعالی درکوي چې فار ایگزامپل زه دلته کلیک کوم دا په خپله دا سلیکټ شو ګوره دا د ډانسینګ لاین وایي لاندې تاسو ته ښکاري هایلایټ شوی دی داسې روان دی. دا په خپله سلیکټ شو او دا یو څو سمریانې د پایوټ ټیبل ما ته ووایي چې یاره ته څنګه حساب سره سمري جوړی. صحیح شو. چې دې کې زه کلیک وکړم یا فرض کړه دا زما په کار دی او دا اوکې وم نو په خپله یو بل شیټ په جوړ شي. شیټ نمبر 6 په خپله اټومیټک جوړ شو. شیټ نمبر 5 ما په وختي داسې جوړ کړ دا به ډیلیټ کړم. نو د دې دا څلور آپشن ما ته کولی شو. یو دا طریقه ده او بل فرض کړه زه ډیلیټ کړم او په دې کې دا ما دلته کلیک کړی دی او انسرټ ته لاړ شم او دا ریکمنډډ نه استعمالوم او ډایرکټ د پایوټ ټیبل ته لاړ شم. دا ما درته تپوس وکړي چې کم رینج کم ټیبل ته استعمالوي، د دې ټیبل رینج څه دی. نو زه به دې نه لرې شم او ډایرکټ په دا دلته به سلیکټ کړم یا د هغې خپل سلیکشن هم صحیح دا رینج په خپله راغلی. بیا دا ما ته وایي چې دا نیو ورکشیټ څنګه چې بل ما وکړو ریکمنډډ په دې کې په خپله اټومیټیکلی بل شیټ جوړ شو. او که ته څه ایګزسټنګ یو ورکشیټ کې کار کوې یا دې سمري روباسي ایګزسټنګ ورکشیټ فار ایگزامپل په دې کې زه کوم یا په دې کې یا زه ورته وایم چې نه ما کوم شیټ جوړ کړی هغې کې لاندې سمري جوړه کړه نو بیا به دا آپشن موږ استعمالو. دلته زه کلیک کوم کړه دا هغه ځای راوړه بیا دلته دا ټیبل جوړی. خو زه وایم چې سمري په بیل شیټ کې راشي چې اسانه وي
نو زه به دا سلیکشن وکړم او اوکې به ووایم. دا اوس شیټ 7 اتوماتیک په خپله جوړ شو. دا به زه ډبل کلیک کړم دې کې به سالري سمري به ورکړم، به ولیکم. ښه اوس په یو ټیبل چې دلته موږ کلیک کړو د دې ټیبل په ډیټا باندې دا په یو ټیبل جوړ. اوس په دې کې ماته د دې په یو ټیبل فیلډ چې کوم دي اتوماتیکلي چې دلته کلیک کوم دا ساده اکسل روز او کالم دي سیل دي په دې کې هغه آپشن ماته نه راځي، خو چې دلته کلیک کوم دا آپشن راځي. نو په دې کې ماته وایي چې لکه څلور قسمه یو کالم دي دا د هیډینګ د حسابه دا د هیډینګ دي، کوم هیډینګ چې موږ دلته سلیکټ کړي دا هیډینګ دي. صحیح شو. کم دا بله چې کوم دې روز کې راغلي دا ټول هیډینګ دی اغوستی دي او دلته موږ ته 1 by 1 دا کړی دی. هیډینګ د حسابه دا موږ ته وایي چې ته څنګه سمري جوړې یا ته څه کول غواړې. نو که فرض که زه ویم چې یاره ډیزګنیشن دا زه راوړم دلته بل په دې کې دا خبره دی کې فلټر کول غواړې څه ډیټا یا کالم کې راوستل غواړې، کالم کې هم اوس پوه شئ روز کې راوستل غواړې او د هغې سمري کم ویډیو کې میکسیمم مینیمم باندې کې ایوریج باندې کې سم باندې کې دا ویډیوز دي. نو فار ایگزامپل زه ډیزګنیشن وایز زه سمري جوړول غواړم نو په ایکسل شیټ کې دلته دا کالمز دي او دا روز دي. صحیح شو. دا روز دي او دا کالمز دي. نو دا وایي چې په ته څنګه جوړول غواړم. زه وایم چې ډیزګنیشن زه روز ته دا ډایرکټ بس کلیک کې روز ته دا ټول ډیزګنیشن په خپله راوستل کوم چې موږ سره دلته دي. صحیح شو. خو دا اوس درې کسان دي نو درې پیرې ما ریپیټیشن کړی دی. دا درې سرور دي، درې پیرې دا کلینر دو دي، درې پیرې داسې حساب سره دا په خپله ټولې کلب کړل او د دې هیډینګ یې راوباسلو چې یاره بینک کلرک ډیزګنیشن په روز کې راغلل. اوس زه ویم چې لکه ما سره بینک کلرک څومره دي نو هم دغه ډیزګنیشن به زه راولم او د ویډیوز کې به صرف ډایرکټ سمپلی پیسټ کړم. نو د دې کاونټ یې ما ته راوباسلو چې یاره بینک کلرک تا سره دونه کاونټ کې دي، 2 کسان دي، کلینر تا سره 3 دي، کمپیوټر اپریټر 2 دي. داسې حساب سره دا ټول 21 امپلایز ما ته راوباسل. بیا چې دا کراس زه چک کړم نو هغه 21 امپلایز ما سره برابر شو. صحیح دی. دا د دې یو قسم د کلکولیشن مو وکړو چې ما سره بینک کلرکس دومره دي او د هغوی دا حساب دی. ښه اوس په دې کې مزید مخکې مونږه سمري د دې جوړو نو د دې حساب لکه اټینډ دې که فرض که زه حساب ولکم چې یاره دا 2 کلرکس دوی میل الاونس څومره جوړ شو یا د دوی اوټي د هاور څومره جوړ شو یا صحیح که نه مختلف حساب سره. زه به صرف فلحال د دې لیست نه صرف هغه اماونټ والم او بیا دلته جمع کړو. نو فار ایگزامپل زه دې نه اول زه اخلم چې یاره د اټینډنس ډیز څومره اټینډنس ډیز څومره نو دا په خپله دلته چې ما کلیک کړو دا سم ته په خپله لاړ شي. اوس فرض که اټینډنس ډیز دا وایي چې بینک کلرک 50 2 بینک کلرک و او په 50 د دواړو 50 ډیز اټینډنس و اوورال 541 ډیز اټینډنس و. سرور ډېر و 3 نو د هغوی ډېر راتلو او د دې حسابه د دوی سره د اماونټ چې دغه اماونټ نه ورکوي. فرض کوئ چې اوټي اور د دوی څومره او په خپله چې کلیک کړي که فرض که دا اوس ما کلیک کړو دا اټومیټیک دلته راغلی او زه وایم چې دا اوټي اور د ایوریج زه راوباسم. دلته به سمپل کلیک کړم دا ویډیو فیلډ سیټینګ ته به لاړ شم او دې اوس په دې سم په حساب سره د کلکولیشن په خپله کوي او دلته د دې هیډینګ هم راځي چې سم اف اوټي اورس تاسو لیدی شئ. نو که ایوریج یې راوباسو یا میکسیمم مینیمم یا په دې کې مزید مخکې د یا خپل یو فارمیټ جوړوم د هغه حساب سره به دلته بیا مینول سیټینګ کوئ په خپله. فلحال مونږه سم راوباسو دا هم کاونټ راوباسلو دا هم 2 سم راوباسلو. نو د دې کسانو دومره ورځې حاضري دا د اوټي اورز دي. یا که اوټي اورز نه لګوم زه چې صرف اماونټ نو دا به زه بره واپس پریس کړم او صرف اماونټ پې کلیک کړم.
اماونټ د دوی راغلی دا به زه کلب کړم یا به د راوند اپ کړم د دې بیا اماونټ راغلی او که وایي چې یاره دغه اماونټ نه بره دا زه دلته راولم نو هم ټیک ده دا ډیز دي اوټي اماونټ دی اټنډنس ډیز دي اوټي اورس د دې نه تاسو دا چې داسې راوینیسئ فرض که د خوا دې خوا هم بوتلی شي دا یو پیچر درته زه کویم چې شارټ تاسو پوه شئ ښه اوټي اماونټ شو ښه اوس سنډے ورک د داسې دی هفتې د دې څومره پیسې جوړه شوې هالیډے ورک شته جی دا څومره شو د دغ ګراس سالري څومره شوه او بیا د ګراس سالري نه ریډکشن څونه وشوه نیټ سالري څومره راغله نو که ریډکشن پکې اچوي هم ټیک دی چې نه اچوي نو هم ټیک ده دا د ده مین سالري راغله کم چې ټیک هوم کې راځي دا ټول به زه سلیکټ کړم او دا به زه دلته ها دا د دې سمري شوه دا راته لینتي ښکاري دې نه تاسو کمولی هم شئ چې یاره بس فرض که ډیزګنیشن دی او اوټي هرڅه اوټي اورز یې دومره شو یا اوټي اماونټ یې دومره شو سنډے اماونټ یې دومره شو هالیډے ورک یې دومره شو او د ګراس سالري شو دغه نیټ سالري شو دا به شارټ کېږي اوس د دې یو بل فیچر درته ښیم چې لکه فرض که دی کې دا درې فنکشن خو تاسو پوه شوئ چې ډیزګنیشن دار سره راغلل اوس دا فلټر پکې سي نو فلټر موږ دلته فار ایگزامپل دا یو کس راولو دا فلټر کو دلته فلټر ولګي فلر خو دی کې ما اپریل میاشت اخیستې ده نو فرض که دی کې موږ مئی جون یا جنوري نه شروع کړو ټول کال په دې کې پنچینګ وکړو دې کې انټري وکړو دا یو شیټ موږ له کاپي سمري به دلته تا ته په خپله جوړېږي باید دا فلټر کوه اوس د اپریل دی زه پکې یو څو چینجز کوم دلته دا پکې فار ایگزامپل د مئی ته اړه بیا دا اوس ما چینجز وکړو رالم دلته به دا زه ریفریش کړم رایټ کلیک ریفریش هغه چینجز به دلته اپلای شي اوس دا منت کې مخکې اپریل اوس پکې دا د مئی راغلی مئی زه سلیکټ کړم نو فلټر شو ټول فلټر شو او یا اپریل سلیکټ کړم نو بیا اپریل ټول فلټر شو یا دواړه سلیکټ کړم آل کړم نو دواړه راغلل ښه دا د دې فلټر فنکشن و اوس فار ایگزامپل زه وایم چې یاره دا د پایوټ ټیبل دی نو دې کې دا هم خصوصیت دی چې د دې یو سټایل دلته زه کلیک کړم دلته دا ټیبل ډیزاین هم راته ښکلا واخلی شو دې کې هم هغه حساب سره موږ چینجز کولی شو چې د بل ټیبل کې موږ د دې ډیزاین یا کلر یا دا هم چینج کولو دغه حساب سره به د دې خپل یو دغه سلیکټ کړو چې کم قسم زموږ خوښي که نه خپل حساب سره په دې کې به یو سمپل راولو فار ایگزامپل دا دی او دا نور لاینز چې زه در کوم نو دا به زه لاړ شم ویو ته ګریډ لاین به ختم کړم بیا به زه راشم دلته ډیزاین ته به راشم د ګریډ لاین شو دا د دې شو دا د حساب سره دې سیټینګ کېږي دا بینډډ کارم شو کارم به راغلی دا رو شو ټیبل ته جوړ شو کارم ته در کو داسې به دا ښکلی ښکاري ښه منت فلټر ولګوي فلټر زما فرض که نه دی په کار بله روز دلته راځي دلته ډیزګنیشن راځي دا زه سیټ کوم بیا به راشم ټیبل انالیسس ته به لاړ شم ډیزاین ته د دې کې د دې فنکشن هم تاسو ته پته ولګي دا سټایلز هم تاته پته ولګي چې څلور تاسو ته پته ولګي د دې کې څلور نور څیزونه دي لی آوټ چې ورته وایي بلینک روز انسرټ کوي یا ریموو کوي په دې موږ کې بلینک رو نشته نو موږ دا نشو استعمالولی انسرټ کولی شو پکې او ریپیټ په دې کې په بعضې داسې دغې چې ریپیټ شوي فار ایگزامپل سپروایزر د ریپیټ شوي نو چې موږ کلیک کړو نو ریپیټ په حساب سره راځي 1111 په حساب سره بیا راځي او دا ګرینډ ټوټل دی یا د دې لی آوټ په مونږه داسې کوو نو هم دا ډیزګنیشن وکړو ټول بیا اول دلته
کمپیکټ موډ کې رو لیبلز راتلو، خو چې دا مونږ د یا آوټلاین ویوز کې واچو دا اوس مونږ ته ښیي چې دا ډیزګنیشنز دي او دا سم اپ دا دي. دې کې چینجز هم کولی شو. دلته پکې سړي کې دلته مونږ چینج ډبل کلیک کو صرف ډیزګنیشن یا ډیوټي فار ایگزامپل دا اوکې کو، وګوره ډیوټي حساب سره بدل شو. ښه دلته به کلیک تا ته ډیزګنیشن ښیي. اوس دې کې بل څه فیچر دی، فار ایگزامپل زه دا ډیزګنیشن بره راولم او ویلیوز لاندې کالم ته راولم، یا داسې کوم چې یاره منت وایز ما ته راشي. دلته منت وایز کوم وګوره اپریل بره راغلی او مئی لاندې راغلی. زه اوس دا بره ښکته کړم دا شو، په دې کې بینک کلرک سمري بدله شوه، دا لاندې کړم سمري چینج شوه. یا دا منځ زه کالم ته واړوم نو بیا کالم په حساب سره راغلی. ګوره اول اپریل تا ته ښیي، بیا تا ته مئی ښیي، نو رو کې راولم نو رو کې راغلی. دا فلیکسیبل دی ته ځکه وایي چې دا فلیکسیبل دی چې څنګه ډیزاین ته راولې څنګه حساب ته راولې هغه حساب سره د دې اټومیټیکلی سمري جوړه شي او ډېر په اسانه باندې وشي. نو امید لرم چې تاسو په دې نه څه نه څه زده کړي. بیا هم چې تاسو په دماغو کې یا ستاسو په زړه کې څه کوېسچن وي بالکل د هغې جواب به زه در کومه. په دې پیوټ ټیبل باندې به زما نورې ویډیوګانې هم راځي، خو ما وی چې یاره په یو ویډیو کې تاسو ته د دې وضاحت وکړم او د دې د سر نه د دې شیټ جوړول تاسو ته وښیم. بیا په دې کې ټیبل فنکشن په کم وخت کې یا کم ځای کې استعمالوو، مونږ ولې استعمالوو دا وکړو، او بیا پیوټ ټیبل دا صحیح دا ولې استعمالیږي یا دا څنګه استعمالیږي. دې کې پیل په دې کې دا کم فیچر دي دا څه دي، روز څه ته وایي، کالم څه ته وایي. نو کم از کم څه نه څه هم زده کړي. ما ویډیو هم خوښه شوي نو لایک کړئ، شیر یې کړئ او چینل سبسکرایب کوئ نو هم به زما طرفه ډېره شکریه وي. او ریکویسټ درته کوم کاینډلي واچ کوئ دا ویډیوز، د دې نه څه نه څه زده کوئ، خپل پازیټیو کمنټس ورکوئ، څه کوېسچن یې کوئ او فی الحال فی امان الله.